Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to IMS Learners, the Khyber Pukhtunkhwa Textbook Board Peshawar, General Knowledge, Grade 3rd Class Studentano. Assalamu alaikum. Test edition based on Curriculum 2020. 3rd Class Studentano munga pa General Knowledge book ki تقریبا سلور چپټر ویلی وی نن به چپټر 5 سٹارټ کو راځي چې سٹارټ کو دا د پیج نمبر 26 او چپټر نمبر 5 د چپټر 5 سره دی علامه محمد اقبال دنه مخکې ګوره مونږه قائد اعظم محمد علي جناح دا سبق ویلو دا غي ایکسرسایز هم کړو اوس په چپټر 5 رااله چې علامه محمد اقبال سوګو علامه محمد اقبال دا زمونږه قومي شاعر دی نېشنل پوائټ تاسو نه سوق تاسو کی چې تاسو قومي شاعر سوق دی نو علامه محمد اقبال دا زمونږه قومي شاعر دی نېشنل پوائټ دی دین علاوه علامه محمد اقبال په 9 نومبر 1877 کې سیالکوټ کې پیدا شوی و ٹھیک ده سیالکوټ په پنجاب ایریا کې راځي هغه نه بعد بیا علامه اقبال لاړ انګلند ته هایر ایجوکیشن لپاره بیا جرمني ته لاړ نو الته هایر ایجوکیشن مطلب الته هایر ایجوکیشن حاصل کړو او علامه اقبال ته بیا سوی پوائټ اف د ایست مطلب شاعر مشرق هم وایي شاعر مشرق ورته وایي ځکه چې پاکستان ایریا د پاکستان د مشرق طرف ته راځي کوم طرف نشندور راخیږي نو ځکه ورته شاعر مشرق هم وایي ښه بیا دین علاوه انګریزانو د علامه محمد اقبال سر لقب ورکړو مطلب سر اس ای آر سر دا ولا انګریزانو ورکړو دا یو قسم لا لقب ورکړو علامه محمد اقبال علامه دا موږ وایو کنه چې الکه علامه مطلب دی چې علامه اقبال بس کول ډیر بوکس په قتل ډیر بوکس په سټډي کول دا سره نالج ډیر ځکه ورته علامه محمد اقبال وایي دین علاوه علامه محمد اقبال ته سوی حکیم الامه هم ورته وایي ځکه حکیم وی ډاکټر ته او امه وی امت ته مطلب د امت ډاکټر ځکه لکه بعض ټایم بداسي چې کوم نوجوانان چې وو هغه به مایوس شو نو بیا علامه اقبال په خپل شاعرۍ باندې په خپل شاعرۍ کې یا په امداسي خبرو کې هغه لبا مطلب هغه لبا تسلی ورکوله نوجوانان لا چې تاسو شاهین وي شاهین لقب به ورکولو شاهین پشان دین علاوه هغه ته مختلف شاعرونه کې به مختلف کیسې ور وړاندې کول چې تاسو مسلمانانو تاسو کولای شئ نو دا وی حکیم الامه ورته ځکوي حکیم الامه دین علاوه ډریمر اف پاکستان هم ورته وی علامه اقبال ته او چې کله جرمني انګلند ته لاړ هایر ایجوکیشن لپاره هغه نه بعد بیا لاړ ګورنمنت کالج کې ایز ا ټیچر شو او بیا هغه نه بعد څه وکړو مطلب کوم پولیټیکل لایف ته هغه طرف ته بیا متوجه شو هغه کې خپل ګریټ اچیومنت هغه طرف ته متوجه شو هاوس راځو ګره سټوډنټس لرنینګ آوټکمز دا سټوډنټ لپاره دی کوي دا ریډ کیخه Do you know कि आप जानते हैं who introduced mean haka देना the idea of a separate country आगा idea आगा haka देना idea यो idea ورکا of a separate country मतलब यो जुदा अलग country अलग मुल्क for the Muslims of India the India मुसलमानों दपारा This idea was introduced by Allama Muhammad Iqbal da idea cha introduce करिवा Allama Muhammad Iqbal वर करिवा That is why he is called the dreamer of Pakistan. دې د وجې د علامه اقبال تسوي dreamer of Pakistan مطلب د په ذهن کې یو خاکه و د په ذهن کې یو آیډیا و نو هغه دا و چې یو علیحده سپریټ کنټری دی جوړ شي د مسلمانانو لپاره چې دوی دی جدا اوسېږي نو دا دې ته ځکه وایي چې dreamer of Pakistan دا آیډیا چا ور کړی و دا خاکه چا پیش کړی و علامه محمد اقبال دا هغه نه بعد بیا پاکستان آزاد شو دین علاوه پاکستان آزادیدو کې یوازې قائد اعظم کار پکې نو د ټولو دی کې د ټولو کاروخه د علامه اقبال پکې کارو د مشرانو پکې کارو د بوډاګانو د ماشومانو د نوجوانانو او د ټولو کوم غټ خلکو د ټولو بده کې خپل کردار او هغه نه بعد د پاکستان آزاد شوخه د زنانو پکې کارو زنانو بوډاګانو نوجوانانو د ټولو قرباني ورکړي دي ځکه بیا اخر کې پاکستان آزاد شوی دی علامه محمد اقبال was born on 9 November 1877
वही अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज born mean पैदा होना په 9 नवंबर کې 1877 ان سیالکوټ پنجاب په سیالکوټ کې پیدا شوی او پنجاب کې he got his early education from Sialkot and MA from Government College Lahore هغه چې کوم early education کوم ابتدایي تعلیم چې هغه کوم ځای نه کړو سیالکوټ نه او بیا چې MA ستوي شپاړسم ته from Government College Lahore بیا MA د پاره Government College Lahore ته لاړې هغه التنه حاصل کړو he got his higher education کوم اعلی تعلیم فرام انګلند نه وکړو هغه ځای حاصل کړو ان جرمني او د جرمني نه علامه اقبال was a great poet علامه اقبال چې یو عظیم شاعر وو he is called the poet of the east ځکه ورته وایي د شاعر مشرق ځکه چې د پاکستان ایریا د مشرق طرف ته د مشرق ایریا کې دی مطلب کوم طرف نشي نور راخیږي او دا شاعر د پاکستان نو ځکه ورته وایي چې شاعر مشرق علامه اقبال wrote poems in Urdu علامه محمد اقبال مختلف poems نظمونه هم لیکلي په اردو کې and Persian او په فارسی کې دغه تاسو ورته معنی لیکلی شي ښه فارسی اردو has poetry started in many countries of the world او د علامه اقبال چې کوم poetry وا هغه بیا مختلف په countries کې مطلب خلکو ته ښودل کېده of the world په دنیا کې ټول دنیا کې هم دا شان د علامه اقبال کوم poetry وا هغه خلکو ته ښودل he served as a teacher at Government College Lahore and also practiced law for some time بیا هغه بعد as a teacher Government College کې as a teacher show and also practice law for some time دې نه علاوه بیا څو کړو practice به کولو مطلب لا قانون طرف ته را لیکم وکیلان شو جج شو دا سبجیکټ نه دې طرف ته بیا را لې دا سبجیکټ طرف ته بیا را لې sometimes بعض اوقات his greatest achievement as a politician was the demand of a separate country for the Muslims of India his greatest achievement کوم د greatest غټ achievement غټ کامیابی او اعلی کامیابی as a politician یو politician سیاسي ژوندۍ طرف ته was the demand of a separate چې کله د ډیماند وکړو چې یو separate country د مسلمانانو د انډیا لپاره د انډیا چې کوم مسلمانان دی هغه لپاره یو separate country په کار ده دا د greatest achievement ها اوس راځو دی بل پیج ته پیج نمبر 27 ته دلته ګورئ دا مختلف ګوره پکچر دی میټینګ دی ټیبل لګیدلې دی ګوره دا ټول مخکینی خلک دي ناس دي نو دا هغه وخت هغه تصویر راغسته دی بیا راځي do you know कि आप जानते हैं علامه محمد اقبال is also called حکیم الامه وای تاسو ته پته شته چې علامه محمد اقبال ته سوی حکیم الامه هم ورته وایي صحیح ده activity څه ته سرګرمي ده we get information about Allama Muhammad Iqbal's life and his message from your parents and grandparents تاسو کوم information سم معلوماتي د خپل کوم د غدي parents دي او تاسو کوم نیکونه دی هغه نه هغه باره کې څه information یې راوخلې هغه باندې ځان پوه کې د ژوندۍ باندې کې یو روشنی واچوي مطلب هغه کسی واوري چې څنګه چلو سې حساب ها Most of Iqbal's poems are for the youth. कम ज़्यादातर many कम ज़्यादातर poemune ची नस्मुने ची علامه اقبال د سباره کې د youth the young generation لپاره د نوجوانانو لپاره he has also written many poems for children دین علاوه غسل لیکلو ډیر poemونه ډیر نظمونه هم د children ماشومانو لپاره لیکلو among these poems په دې poemونو کې دین علاوه a spider among کې علاوه a spider and a fly مکړه اور مکی مطلب a spider یو fly لکه وی لګي کنه spider هغه مچ رانیولې وی جال جوړي وغیرہ هغه باره کې لیکلې دي a mountain and a squirrel پهاړ او ګلهری باره کې یو پویم لیکلې دي firefly څه ته وي جوګنو ورورکه چې ته مونږ د شپې چې رڼا کوي a bird cry پرنده کی فریاد دا ټول سيزونه دا ټول poems لا لیکلي دي ښا sympathy همدردی and a child's prayer او بچه کی دعا دا ټول پکې راځي are very famous دا ډیر زیات مشهور دي the main themes of his poetry include Islam the main کوم theme چې د شاعري د علامه اقبال د شاعري چې کوم main theme دی هغه سره اسلام باره کې دی صحیح ده Muslims freedom and patriotism مسلمانانو لپاره freedom
freedom ازادۍ لپاره and patriotism حب الوطني ورته وایي صحیح ده حب الوطني دا ټول د مین تیمز دي د علامه اقبال د شاعرۍ علامه محمد اقبال had a great love علامه محمد اقبال ډېر زیات محبت به کولو for حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل پیغمبر ډېر ښه محبت ساتلو خپل خوږ پیغمبر سره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره which he also expressed in his poetry چې همدغه محبت علامه اقبال په خپل شاعرۍ کې هم ایکسپریس کړی دی ظاهر کړی دی لکه دین علاوه څه لیکلي دي ګوره مختلف بوکس لیکلي بانګې درا کې وګورئ دین علاوه ضرب کلیم دا ټول پکې راځي جواب شکوه دا ټول کې تاسو وګورئ علامه اقبال د نبی علیه السلام په محبت کې ډېر ښه شاعري ډېر ښه نظمونه لیکلي دي ها think about it why علامه محمد اقبال is called علامه وای تاسو سوچ کوئ چې علامه محمد اقبال ته علامه ولې وایي موږ تاسو ته ویلي چې د ډېر زیات بوک سټډي کول ډېر زیات علم ورسره او نالج ورسره ځکه ورته علامه محمد اقبال وایي now that his book have been translated into many languages of the world his book د کوم کتابونه چې هغه مختلفو زبانونو کې ترانسلیټ کیږي مطلب یو زبان نه بل زبان ته اړول د ټول په دنیا کې besides this کې علاوه انګلیش جرمن فرنچ کوم انګلیش چې دی جرمن فرنچ دا ټول لینګویجز چاینیز ان جاپانیز دا ټول پکې راځي دي د ټول کې ترانسلیټ شي صحیح ده he wrote also 2 books in english دین علاوه علامه اقبال یو دوه انګلیش بوکونه هم لیکلي وو استاد دی بل پیج تا page number 28 ta he received the title of sir from the British government علامه اقبال دا ټایټل دا لقب دا سر دا چانه غستلو دا د برټش ګورنمنت والا دا لقب ورکړو دا ټایټل والا چا ورکړو برټش ګورنمنت والا علامه محمد اقبال died on April 21 1938 علامه محمد اقبال بیا کله مړ شو 21 اپریل 1938 کې ګوره پیدا شوی کله 9 نومبر 1877 کې او بیا کله مړ شو 21 اپریل 1938 کې his tomb is in Lahore near Bachahi Masjid او his tomb څه ته وایي مزار ته مزار په کوم ځای کې لاهور کې دی کوم ځای سره باچاهي مسجد سره نږدې د علامه اقبال مزار دی اکټیویټي سرګرمي memorize اقبال poem child's prayer orally and recite it together with rhythm مطلب تاسو یاد کړئ علامه اقبال هغه پویمونه child's prayer ماشومان ټول لګي orally یو بل سره وای and recite it together یو ځای تاسو دا کوم د poems نظمونه دی ټول وای او په خپل ریدم سره زده کوي وای دې تصویر کې ور د علامه اقبال مزار دی ټوم دی امید لرم تاسو ټول به دې پوښي وای ها ان شاء الله بل ویډیو کې موږ د دې کوم کی پوینټس دا وکاو او د دې ایکسرسایز وکاو صحیح ده ویډیوز ګوري خپل پیپر لپاره تیاری کوي او د سره زموږ ویډیو سره ترسي موږ لرا کې اجازه الله حافظ